بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم مرګرو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ یې. مرګرو، نن زه په سپین جومات ټاون علاقه کې ولاړ یم او دلته په جومات کې ولاړ یم. تاسو وایئ چېرې څه مسله ده؟ د سپین جومات حوالې سره خبرونه چلیږي چېرې دا د پرایویټ ټیکهدارانو ته حواله شوی دی. په دې ځای کې دا جومات ورانیږي او په دې باندې به کار پارکینګ جوړوي، ورسره به شاپینګ پلازه جوړوي او د هغې سره به جومات جوړوي. د دې حوالې سره نن خلیل تحریک او نور مشران را یوځای شوي دي او د هغې دا اواز دی چې دا د الله کور دی او دا موږ په لیګل طریقه باندې جوړ شوی دی. نو د دې حوالې سره موږ دا وایو چې دا جومات دی نه ورانیږي. په هغې کې مختلف مشران را جمع شوي دي. د جماعت اسلامي سابقه منسټر کاشف اعظم چشتي صاحب، ورسره د جماعت اسلامي مشر بهرالله ایډوکیټ خان صاحب او ورسره د جماعت علماء اسلام او نور د خلیل مشران هم موجود دي. هغې د دې تحریک انتهایی خلاف دي او هغې ډي سي ته او مختلف مشرانو ته دا وایي چې یاره تاسو د دې خبرې نه منې شئ. دا د دې وفد چې کومو کله چې دې کې کمیټي جوړه شوه هغه لاړل او د پیښور مشر چې کوم دی کمشنر صاحب هغې سره ملو شو. هغې په دې باندې هغې سره میټینګ وکړلو او هغې دې ته یو هغه وښودلو چې یاره دې نقشې حوالې سره به دغه کېږي، په دې کې به کار پارکینګ جوړېږي، نور دغه به کېږي. نو د دې حوالې سره به موږ مشرانو سره هم خبرې کوو. د سپین جومات د تاریخي یو بنیاد یې ښودی شوی دی او سپین جومات یو تاریخي جومات دی. دا په دې باندې مشهور دی سپین جومات په نوم باندې او دا په ټاون په علاقه کې دی د تاکال سره نږدې، د ټاون تاڼۍ سره نږدې. په دې کې اوس ځکه دلته کمرشل پلازې دي او دغه دي، نو دا د اورانۍ او په هغې کې نوي جدت راولي او پکې شاپینګ پلازې جوړوي. نو په دې پاک ځای کې چې غټه مدرسه ده غټ دغه دی په هغې کې اوس دوی لګې دي او دغه پکې جوړوي، پارکینګ پکې جوړوي، دغه پکې کوي. نو دغه حوالې سره به انشاءالله مشرانو سره خبرې کوو. تاسو مونږ سره اوسئ. تاسو ته معلومه ده سپین جومات حوالې سره دا پروګرام دی. السلام علیکم ورور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. څه نوم هم دی، د کوم ځای او دا کومه د سپین جومات مسله چې روانه دې باندې را سره لږه خبره وکړو؟ زه خو زما خو عبدالحلیم نامه ده او د کوارټ روډ اوسېدونکی یم او دا خو ناجایزه ده، نه په اسلام کې شته، نه په پښتو کې شته، نه په روایاتو کې داسې شته چې جومات د شهید شي هغې باندې یا مارکیټ جوړ شي یا داسې ځای پې جوړ شي چې هغه ناجایز ځای. مثال خبره دا خو ځمکه ده، یعنې ژونده ځمکه ده، دې باندې یا نور مارکیټ جوړول یا نور څه کار کول دا ډېره نامناسبه خبره ده. موږ د پښتنو لپاره دا د مسلمانانو لپاره د غټه د کمزورۍ خبره ده. دې لپاره یو کېدل پکار دي او که هغه حکومت وي، که هغه موږ یو، که عوام وي، دې لپاره یو کېدل پکار دي، د دې خلاف ودرېدل پکار دي. که هغه زموږ پلار هم وي د دې خلاف ودرېدل پکار دي. بسم الله والصلاة والسلام علی رسول الله. بس ګورئ الله تعالی دنیا پیدا کړې ده که نه، او دې دپاره پیدا کړې ده چې دا مخلوقات زما اطاعت وکړي. اوس چې مخلوقات غلط طرف ته روان دي الله تعالی خفه کېږي په دې باندې، ځکه چې الله تعالی فرمایي وکذلک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه علیم شدید. که تاسو چېرته اخوا دې خوا کوئ که نه نو زما پکړ ډېر سخت دی. ان اخذه علیم شدید. زه هم بیا ریسار کړم. نو ګوره مسجدونه د الله کورونه دي، دا د عرش نه د تحت سارا نه واخله، د اومې ځمکې نه واخله تر عرش الله پورې، دا چې دی دا مسجد دی. که د دې لاندې ته څه جوړې که بره پې څه جوړې نو دا منه ده، الله تعالی خفه کېږي. مسجد دی، مسجد دی روان کو، دلته پېښور زو دی که نه، لوی ځای یې اغوښتی دی. د دې نه علاوه اسلامیه کالج دی، نو په هغې باندې پلازې نه جوړي، مارکیټونه پې نه جوړي، مسجد راغو پکې صرف. که دلته تا گاډي ودرولو یو داسې اخوا دې خوا دغه حرکت وشو نو دا خو بېادبي ده او په دین اسلام کې بېادبي چې دی دا الله تعالی ته ناخوښه ده. په دې باندې انسان چې دی ډېر ښکته ځي. نو لحاظه چې دی دا مسجدونه دي، د الله کورونه دي او دې ته د هېڅ دغه نه دا غیر سازش دی، غیر چې دی چې تو راته وشي بس په مسلمان یې راواچي. تر اوسه پورې کرونا خبره وه، الګه کرونا ده کرونا ده په مسلمانانو مسجد بند. مشر سره خبره کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ الله وبرکاته. د دې کومه احتجاج چې اوس شو او کومه مشوره وشوه د هغې حوالې سره مختصر خبره وکړئ. به د هغې مختصر خبر هم دا ده چې الحمدلله موږ مسلمانان یو او الله جل شانو په خپل عظیم کتاب کې ویلي دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. چې چا په الله باندې په ورځ د آخرت باندې ایمان یې هغې جوماتونه جوړوي، مساجد جوړوي. نو دا دینی مسله ده
زموږ ټولو مسلمانانو مسله ده. دې کې داسې څوک نشته چې هغه مطلب دا دی د دې مخالفت وکړي. دوی له هم پکار دی لکه څنګه چې حقاني صاحب خبره وکړه، تاسو خو سیاس کړی دی، مطلب د غټې غټې ډیګرۍ هم اخیستې دي، نو مطلب دی چې تاسو له د دې حالات نه معلوم دا شعائر اسلام دي، نو د دې بېعزتي ده چې کوم دی دا ورانول، دا خو شرعي مسله ده. د حقاني نه فتوا وروړې ده، د عثماني نه فتوا وروړې ده، د علوم نه فتوا وروړې ده. هېڅ قسمه د دې اجازه شته نه چې دا یو ځلې جوړ شي نو بس دا تخت الثرا نه واخله تر اسمانه پورې دا د الله کور دی، دا هېڅ قسمه ورانېدی نه شي. نو په دې کې نه مارکیټونه جوړېدی شي او نه مارکیټونو کې بیا دننه چې کوم دی صحیح باترومونه نور ضرورتونه به نور، نو دا د پاکې خاورې د الله د کور چې کوم دی سره دا مقدس او پاکه خاوره ده، د دې بېعزتي ده. نو لهذا دې کې موږ علما کرام دین مذهب لحاظ سره هر سړی چې ځان ته مسلمان وایي او د لا اله الا الله محمد رسول الله وایي نو فتوا چې دا دین دی او د فتوی نه بره تقوا ده. لکه مثلا د سړي یو خپل حق دی خو دې دپارې پرېږدي چې دا مې حق دی، فتنه جوړېږي دا فتنه ختمومه نو پرېښوی شي. خو که دې په خپل حق باندې ځان قربانوي نو د الله پیغمبر چې کوم دی فرمایلی دی، مسلم شریف حدیث دی، من قتل دون مالی فهو شهید. نو دا د الله کور دی، دې کې دا یو چې یو ځل وقف شي بد دې کې بیا یو شی هم نه جوړېږي. نو د دې وجې نه څوک هم په تاسو سره په دې باندې کمپرومایز ته تیار نه دي. ډېر مشرانو خبرې وکړې او ډېرې ښې خبرې وشولې. د الله کور دی، د الله نسبت باندې هغه دی، په دې کې عالمان فارغېږي، په دې کې کاریان فارغېږي، دلته د الله ذکر کېږي. په داسې قسم له هغه باندې د ډي سي پېښور او د نورو مشرانو داسې نظر ساتل چې په هغې کې شاپنګ مالې جوړېږي، په هغې کې نور سیاسي ګوندونه ځان انوالو کوي، دا ډېره غلطه ده. او په دې باندې چې موږ څومره کسان واورېدل کله هم هغوی دا نه غواړي چې موږ دا جومات یا دا ځای یو قسم له کاروبار له یا یو قسم له هغه له هم ورکو. په د 1902 نه دا جومات جوړ دی او د دې بنیاد یې ښودی شوی دی. په دې کې د هغه وخت مشرانو دستخط موجود دي، هیڅ قسم له دغه ته څوک نه پرېږدي دلته. چې دې حوالې سره مخکې څه هم راځي څه خبره کېږي انشاءالله موږ به تاسو سره دا شیر کوو، تاسو سره به دا موږ دغه کوو، تاسو موږ سره اوسئ. په دې ټایم باندې موږ تاسو نه اجازه تلو. د الله په امان.